أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. دا نوې سورت مبارک شروع کیږي. د دې سورت مبارک نوم دی سورۃ المؤمنون او په دې سورت مبارک سره سپاره هم نوې شروع کیږي. اتلسمه سپاره هم ابتدا ده او د سورت مبارک هم سورۃ المؤمنون ابتدا ده. د دې سورت مبارک د مخکې سورت مبارک سره ربط دا دی چې د دې نه مخکې سورۃ الحج او دا سورۃ المؤمنون دی. په سورۃ الحج کې الله تبارک وتعالى ابراهیم علیه السلام ته او فرمایل چې وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، خلق ته د الله تعالی د کور بیت الله شریف ته دراتللو او د حج اعلان وکړه. او دې سورت مبارک کې فرمایي چې قد افلح المؤمنون، چا چې فریضه حج ادا کړه نو هغه خلک کامیاب شول. کامیاب دي هغه خلک چې چا فریضه حج ادا کړه. د دې سورت مبارک په ابتدایي آیتونو کې د کامیاب مؤمنانو صفات الله تعالی ذکر کوي. نو دا د دې سورت مبارک د مخکې سورت مبارک سره یو ربط شو او دویم ربط دا دی د دې سورت د مخکې سورت مبارک سره. دویم ربط او تړون هغه د دې سورت دا دی چې ما قبل کې د تحریمات الهیه او د تحلیلات الهیه بیانو چې کوم سيزونه الله تعالی حرام کړي او کوم حلال کړي دي. او په دې سورت مبارک کې د دې خبره بیان دی چې چا په دغه تحریمات او تحلیلات باندې عمل وکړو هغه خلک کامیاب شول. او کوم خلق کامیاب دي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. دا د دې سورت مبارک د مخکې سورت مبارک سره دویم تړون او دویم ربط شو. او موضوع د دې سورت مبارک دا ده چې کله د الله جل جلاله د ذات سره تعلق درست شي نو تمام کارونه هغه به حل شي. د تمام پریشانیو حل او د تمام کارونو حل، د تمام مشکلاتو دفع هغه د الله جل جلاله د ذات سره د تعلق درستګي ده. چا چې د خپل رب سره د خپل معبود او مسجود سره تعلق درست وي دغه انسان په دې دنیا هم خوشاله او کامیاب وي او په آخرت کې به هم خوشاله او کامیاب وي. قد افلح المؤمنون دا د دې سورت مبارک موضوع شو. او خلاصه د سورت مبارک دا ده چې د دې سورت مبارک دوه حصے دي. یو حصہ مبارک د سلورمې رکوع پورې ده او سلورمې رکوع پورې الله تعالی په دې سورت مبارک کې په دعوت توحید باندې توحید د الله تعالی چې الله جل جلاله وحده لا شریک دی، د کائنات او د ځمکې او د اسمانونو د دنیا او د آخرت مالک او خالق یوازې الله جل جلاله دی. الله جل جلاله وحده لا شریک دی. په دې دعوت توحید باندې درې دلایل عقلیه په دې صورت کې ذکر کیږي. په اړومبنۍ حصہ کې سلور رکوګانو کې او شپږ دلایل نقلیه ذکر کیږي. او دویمه حصہ د دې صورت مبارک د سلورمې رکوع نه پس تر اخر د صورت پورې ده چې په دې کې د شرک اعتقادي په نفي باندې سلور دلایل عقلیه ذکر کیږي. دا صورت مبارک سورۃ المؤمنون ده او سورۃ المؤمنون ورته ذکر وي د سوراتونو چې څومره نمونه الله تعالی هغه ایخي دي. اسماء او نمونه د سوراتونو دا توقیفي دي. توقیفی مطلب دا چې دا د الله د طرف نازل شوی داسې دي. لکه سورۃ بقره دا نو هغه تقریبا 2.5 سپاره د الف لام میم نه شروع شوی ده او په دې کې د دنیا مسائل دي
د مونځ ذکر پکې دی، د زکات ذکر پکې دی، د حج ذکر پکې دی، د جهاد ذکر پکې دی، د طلاق مسائل پکې دي، د نکاح مسائل پکې دي، د عدت مسائل پکې دي. مختلف ګڼ شمیر مسائل الله تعالی په سورۃ بقره کې ذکر کړی دي. لیکن د بقره غوا ته وایو، د غوا د واقعا زیات نه زیات په یو رکوع کې ذکر ده، ولیکن بیا هم دا ټول سورۃ مسما ده په سورۃ البقره سره. دا د الله د طرفه دا نوم بس دې ته مقرر شوی دی. نو دې سورۃ مبارک کې هم مختلف هغه الله تعالی احکام او مسائل او دلایل عقلیه او نقلیه ذکر کوي. لیکن ابتدائی آیتونه چې هغه تقریبا 11 آیتونه مبارکه دي، په 11 آیتونو مبارکو د دې سورۃ کې د مؤمنانو اوصاف او د کامیابو مؤمنانو اوصاف او صفاتونه الله ذکر کوي. نو د دغه وجنه سورۃ مبارک ته الله تعالی نوم ورکړی دی المؤمنون، سورۃ المؤمنون. او په دې سورۃ مبارک کې 1840 الفاظ هغه په دې سورۃ مبارک کې دي. لکه قد افلح المؤمنون پړومبي آیت مبارک کې 3 الفاظ دي، یو قد دی، یو افلح دی، بل المؤمنون دی. الفاظ په دې سورۃ مبارک کې 1840 دي، او حروف په دې سورۃ مبارک کې 4801 دي. 4801 لکه په قد کې قاف او دال 2 حروف دي. دا د دې سورۃ مبارک هغه مختصر خلاصه شو مکی سورۃ ده. او مکی سورتونه هغه سورتون ته ویل کېږي چې کوم د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مکی دور کې مدینه منورې د هجرت نه مخکې کوم سورتونه نازل شوي دي. خاک هغه سورتونه په مکه مکرمه کې دننه نازل دي، که د مکې نه بهر نازل دي، که په سفر کې نازل دي، که په حضر کې نازل دي. چې کوم سورتونه د هجرت نه مخکې نازل شي هغې ته مکی وایي، او چې کوم د هجرت نه بعد نازل شي د هغې ته مدني وایي. په مکی سورتونو کې زیات تر د الله تعالی د توحید او د نبی علیہ السلام د رسالت او د قرآن مجید د حقانیت او د قیامت بعث بعد الموت ذکري. او مدنی سورتونو کې د جهاد او د زکات او زیات تر د احکام شرعیه او ذکر هغه په مدنی سورتونو مبارکو کې. دا سورت مبارک سورۃ المؤمنون دی، او دا د دې سورت مبارک مختصر خلاصه شو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله تبارک وتعالى زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي، نبی علیہ السلام د ټولو امتیانو ګناهونه معاف کړي، ټول حاضرینو ناس ته قبول کړي، قرآن مجید زموږ دپاره خپل در کې سپارښي وګرځي. الله تعالی خپل رضا او د نبی علیہ السلام کامل اتباع منصب کړي، د شریعت مطهره مطابق ژوند منصب کړي، نبی علیہ السلام د سنت طریقو مطابق ژوند منصب کړي. پریشان حالو ټول پریشانۍ ختم کړي، بیمارانو ټول ته سره زموږ کامل شفا نصیب کړي. مجاهدین و مبلغین و د دین د خادمین مدد او نصرت فرمای. مدارس و مساجد و مراکز و خانقاهون الله تعالی حفاظت فرمای. حرمین و شریفین و حفاظت فرمای. من ټول ته د حج و عمر و سعادت مبارک نصیب. مشران کشران مجلس مروفات دی الله تعالی د ټولو بخښنه وفرمای. زموږ د ټولو په ایمان خاتمه نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین.